ځان راوکړل او په خپله د افغانستان حکومت ډېره غټه قرباني ورکړې وه. 10-15 هلیکاپټرې ورسره تلې راتلې به یو پایلټ 15 پروازونه هم کړي، 20 هم کړي دي، 25 هم کړي دي، لکه شپه ورځ یو کړې وه. په یو ورځ کې مطلب لکه 15 ټریپونه یو پایلټ کړي دي، یو هلیکاپټر. او بالکل یې کړي دي، لکه هغو ناسته نه ده کړې چې هلته په 1 میټر 2 زخمیان به یې ورته تیار کړي وو، په ورن به یې هغه زخمیان ورته اوچتول او راته به دلته پروګرام ټول ورته جوړ و، میدان ورته خالي و، دا هلیکاپټر به کې راسته زخمیان به ترې ګذر او پټ به بېرته واپس تو هلته. د دوی خوراک څښاک هم په دغه هلیکاپټر کې کړی ده، چای هم په دغه کې څښلی ده. لکه ټیم یې ناستې ته ټیم نه ده ورکړی، دمې ته یې وخت نه ده ورکړی. یعنې موجوده حکومت لویه قرباني ورکړې ده، دا ویل غواړي ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي، زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. تاسو خو په ټولو د افغانستان د دې حالاتو د واقعیاتو نه خبر یې چې کومه زلزله راغلې وه او هلته کوم نقصانات شوي دي. مونږ ډېر ځان ښه دی چې یاره مونږ لاړ شو افغانستان ته، خو بس دا وخت او دا حالات هلته راتلو اجازت رانه کړه مونږ ته. مونږ سره دا وخت د افغانستان نه زموږ ډېر محترم ورور داود خان چې دی نو هغه د ټلیفون د لارې ملګری کېږي. هغه سره به د افغانستان دغه حالاتو باندې خبرې اترې کوو. هغوی ماشاءالله ډېره لویه قرباني ورکړې ده او ملګرو چې دی نو اپس کې پیسې راغونډې کړي دي او کونړ ته تللي دي. هغلته مطلب دا دی چې یاره ډېر لویه مرسته کړې ده ټولو ناول هغوی ته. السلام علیکم داود صاحب. وعلیکم سلام شفیع الله بھائی، خیر جوړ یې؟ خیر دی جی، تاسو څنګه یې؟ ښه شکر ده الحمدلله، الله فضل ده. زما آواز ټیک راځي که نه جی؟ بالکل صحیح راځي شفیع الله وروره. ډېره مننه وکوم، ډېره شکریا، ډېره مننه چې تاسو په دې سختو حالاتو کې مصروف دور کې موږ ته ټایم راکړ. ډېره مننه. ولې نه دا راته ووایه جي، اولنۍ تپوس خو دا کوم چې دا کوم ځای کې دا زلزله شوې د ټولو ناول خو راته دا ووایه چې دا کوم ولایت دی؟ تاسو ورته ولایت وایي، موږ ورته صوبه یا ضلع، دا کوم ځای دی؟ پوره ځای راته وښایي. دا خو ضلع کونړ ده ولایت. ها جی. او نور دا په لسوالیو کې شوې ده، لکه تحصیلونو باندې شوې ده. 3-4 تحصیل دي دغه زیات خراب کړي دي. ها جی. دا یو 4 تحصیل دي، دې ته یو ته مزار دره وایي چې دغلته بیا 5 درې موجودې دي. ها جی. او یوې بلې ته ډیواګل دره وایي، دغلته هم یو 5 درې نورې موجودې دي. او یوې ته یوه بله چې کومه د هغه لږه مناسب زوبله شوې ده، هغې ته بیا دره نور وایي. ها جی. او دغه درې ډېرې زیاتې زوبلې کړي دي. نور کونړ چې کوم ولایت ده، ولایت په پوره توګه دې ټیم کې بچ ده، داسې کریک شوی ده، کورونه کریک دي ټول هلته هم. خو لکه څنګه څومره افغانونه څومره کلي چې په دغه 4 تحصیلونو کې، دا 4 ولسوالیو کې غرق شوي دي، دومره بیا هلته نه دي. ها دا راته ووایه تاسو خو هلته لاړئ، نو دا آبادیانې چې دي دا کچه کوټې دي، یعنې د خاورو کوټې وي؟ د خلک ټول غریبانان غوندې دي. ها جی. داسې اوس د هغو د سیمنټو او د دغه شي کېږي نه. او بل هلته سړکونه هم نشته، روډونه نشته، لکه چې یو سړی پوره توګه لکه مطلب اکسیویټر بوځي. دا راته ووایه چې دا چې کوم ستاسو کابل دی، نو د کابل نه تقریبا څونه فاصله کې تاسو څومره لار والې وه چې کونړ ته تللي وئ؟ خو د کونړ نه تقریبا یو 20 کیلومتره بیا په کچه کې سفر کړی، یو 15 کیلومتره ترکولي سفر ده. ها جی. او دا کوم اخري لسوالۍ چې وي، درې چې وي، دغه ځای پر انشاءالله ته ځو. ها په پورته لکه مطلب بیا پیاده لارې دي؟ پیاده مو سفر کړی و؟ او پیاده هم پکې داسې یو کلي شته چې هغه په مکمل تباه شوي دي، غرق شوي دي، لکه خو هغو ته اوس اکسیویټر لګیا دي، روډونه ورباسې نه وي. اوس ها جی. ها دا راته ووایه داود صاحب. جی آواز راځي شفیع الله وروره؟ آواز ټیک دی جی، آواز ټیک دی، مننه مو کومه جی. دا راته ووایه چې تاسو کله لاړئ کونړ ته، نو هلته مو څه ولیدل؟ دا راته ووایه یاره خلک دا وخت په څه حالاتو کې دی، او دا زلزله تقریبا تاسو هلته په خلکو سره خبرې کړي دي، نو د شپې ناوخته ټایم کې دا زلزله راغلې وه؟ او دا بالکل د شپې په نیمه شپه کې څه وه، تقریبا 12 بجې ټیم و، خلک خواږه خوب وده و. ها جی. او دغه کوم خلک چې اوس ژوندي پاتې شوي دي، دا څوک په کټ کې د بار ته وده و، څوک په حجره کې و، یا څوک مطلب داسې د کور نه بارو مطلب زند هلته که نه. ها جی. شهیدان هم شته، 10 هم شته، 12 هم شته. ها جی. داسې 1 او 2 یا 3 کسان بچ دي. ها
او نور چې کوم کسان په کوټو کې ودوي نه هغه ټول لکه مکمل شهیدان شوي دي. یعنی په دې شهیدانو کې زیات تعداد زنانه دي یا ماشومان دي یا ځوانان دي بوډاګان دي ځوانان هم شته پکې او داسې ځوانان پکې لکه څه په مسافرو کې دي هغه بچي وي دي څوک کابل کې وو یا په هلته په ولایت کې وو که نه یا په بل ځای کې وو. نور زیاتره زنانو تعداد زیات ده پکې ماشومانو زیات ده پکې او مشرانو تعداد پکې زیات ده چې د بوډاګانو کومه نو یو نیم ځوان داسې په کټ کې بار ته وده شوی هغه کسان بچ دي نور زیاتره کسان شهیدان شوي دي. او مړي یعنی چې کوم خلک شهیدان دي د مالبو لاندې دي نو هغه راویستي دي که نه اپریشن شروع دي؟ نه هغه اپریشن مکمل شو. پرونه بله ورځ د قطر نه یو ریسکو ټیم راغلی و ډېر مضبوط ټیم و هغه قطر نه یو وزیر هم ورسره راغلی و او خپل ټیم یې راوستلی و هغو ډېر تیز اپریشن وکړه او ډېر زیات تعداد کسان ورسره ډرون کیمرې ورسره وسایل ورسره هغو په خپل وسایلو باندې انشاءالله پرونه بله ورځ مکمل کړی ده لکه اوس پرې ملوي نه شهیدان لاندې نشته. لکه څومره پورې تعداد ښودی کېږي چې خلک چې دی نو شهیدان شوي دي پکې؟ یاره دې ټیم ته خو لکه مکمل سروې لا مکمل شوی هم نه ده لا روانه ده ساحو کې خیال ته رسېږي صحیح تعداد معلوم تقریبا 3000 3500 پورې تقریبا خلک وایي رسېدلي دي. دا راته ووایي 3500 ته شهیدان ډېر نه پکې لا ورک دي. لا ورک دي جي ما وی دا راته ووایي چې دا کوم خلک زخمیان دي نو هغه زخمیان خلک چې دی نو د هغې څه صورت حال دی یعنې جوبله څومره ده څومره پورې جوبل دي ملاګانې ماتې شوي دي سرونه مات دي خلک په څه صورت حال کې دي؟ یاره جوبل دي کوم کسان چې جوبل هم دي هغه هم په داسې په نیمو حساب دي چا پښې ماتې دي چا لاسونه دي چا ته زیاته سر تکلیف ده لکه حالات کې بچي په هغه ټایم باندې بس یا چا منډه کړې ده یا بار ودو دیوال ته ورغورځېدلی ده هغه لږ کم زخمیان شي. اوس دا راته ووایي چې یاره په دې صورت حال کې مدد له کوم ملکونه راغلي دي یا کوم خلک راغلي دي؟ اواز لږ کټ شو بلارو جی ما وی دا په دې سختو حالاتو کې افغانستان سره څوک ولاړ دي کوم ملکونه مدد لپاره راغلي دي چا مدد کړی دی؟ یاره تر دې دمه خو پاکستان په اول شروع کې خیمې راولېږلې دوم ورپسې انډیا والو خیمې رالېږلې وې هلته چې کومې خیمې لګېدلې وې که نه مونږ چې وکتلې جنډې وې پرې او نور دغه شهیدانو پر سا اوس سرته ورسولی دا شهیدان یې راوکتل او په خپله د افغانستان حکومت ډېره غټه قرباني ورکړې وه 10-15 هلیکاپټرې ورسره تلې راتلې به یو پایلټ 15 پروازونه هم کړي 20 هم کړي دي 25 هم کړي دي لکه شپه ورځ یو کړې وه په یو ورځ کې مطلب لکه 15 ټریپونه یو پایلټ کړي دي یو هلیکاپټر او بالکل یې کړي دي لکه هغو ناسته نه ده کړې چې هلته په 1 میټر 2 زخمیان به ورته تیار کړي په ورن به هغه زخمیان ورته اوچتول او راته به دلته پروګرام ټول ورته جوړ میدان ورته خالي و دا هلیکاپټر به کې راسته زخمیان به ترې ګذر او پټ به بېرته واپس تو هلته دوی خوراک څښاک هم په دغه هلیکاپټر کړی ده چای هم په دغه کې څښلی ده لکه ټیم یې ناستې ته ټیم نه ده ورکړی دمې ته یې وخت نه ده ورکړی یعنې موجوده حکومت لویه قرباني ورکړې ده دا ویل غواړي ته یاره په قرباني کې هېڅ شک نشته کله چې زلزله وسوله مونږ خو ما سره خو پخپله مېلمانه وو د شپې فیسبوک مې خلاص کړ 1:30 بجه وه نو وبخئ ستاسو اواز کټ شو دا راته دوباره ووایه ښه جي نو شپې چې کله زلزله وشوله ما سره پخپله مېلمانه وو ما خو 1:30 بجې 2 بجې مې کولاو کړ ښه جي نو دغه نه خبر شو نو په دغه بیا دلته نه د اوازونه راتله د هلیکاپټرو نو موږ هم شپه داسې یره شو چې دا څه حساب چې د هلیکاپټر یې اوچتېږي نو کابل نه هلیکاپټر یې اوچت شوی غټ مرکز خو یې دلته ده ښه جي دلته نه چې کومې اردو چې کومې هلیکاپټر وي هغه یې اوچتې کړې د شپې هلته ورسولې نو داسې شپې نیمه ګنټه د زلزلې نه وروسته لکه ګنټه وروسته هلته هلیکاپټرو لکه اپریشن شروع کړه او زخمیان به یې راوړل شهیدان خو نه کېده خو هغه زخمیان چې کوم بار پراته وو زخمیان وو په کټونو کې نو هغو لپاره پروګرام شروع کړو شپې هغو راوښتلي ښه جي یعنې په دغه ټایم کې لکه په 100 منټونو کې هغو چمتو شوي وو تیار وو دې خبرې ته خلک چې تقریبا 1:30 ګنټه وروسته هلیکاپټر راورسېدلې په تیاره وه شپه وه پروګرام لږ په سخته برابر شوی و چې کله رڼا شوله بیا په پوره توګه لکه زخمیان هلته اوچت کړل راوړلې ښه جي ډېره مننه مو کوم اخري پوښتنه دا کوم چې تاسو ماشاءالله ما ستاسو تصویران هم وکتله پروګرام مې ستاسو کتلی او ډېره قرباني تاسو ورکړه څومره ملګري وئ څه مو راجمع کړه او هلته هغې خلکو له مو څه ویوړه دا وخت هغې خلکو ته اوس
په دې موجوده وخت کې د تشیشي کمې دی یا د څه ضرورت دی وته؟ یاره موږ خو چې پرون کوم حالات وکتل موږ خو داسې یو نیم سل کسان ملګري یو په د یو اتحادیه ده زموږه ښه جي چا 10,000 چا 12,000 روپۍ د دې ځای جمع کړي ښه جي سره باندې 10,000 روپۍ هم ورکړي نغدي ښه جي نور سامان ان شاء الله تعالی اوس تر دې دمه ډېر زیات رسېدلی وو او کته ورته غټ غټ کیمپونه جوړ شوي دي هر کور ته لکه خوراک راشن کمبلې خیمې دا ورسېدل خو صرف اوس چې کوم نوی پروګرام دی د دې لپاره دا کورونه بیرته اوباد شي او د زخمیان چې کوم په هسپتالونو کې دي دغه صحیح درملنه وشي دوایي صحیح وشي کوم چې زخمیان په هسپتالونو کې دي یعنی هلته چې کوم امداد رسي یا کوم څه چې رسي نو هغه په صحیح طریقه تقسیمیږي؟ یاره ډېره په صحیح طریقه تقسیمیږي یو خو هلته ورته کسان ډېر ښه ورته ټاکلي دي هر ځای کې ورته ګراونډ جوړ کړی ده لکه هرې ولسوالۍ دپاره ګراونډ جوړ کړی ده او دا کوم چې دا شخصي خلک راځي لکه زه او تا او بل نو هغه یې ورته سیده کورونو ته ورکوو نور چې کوم د بار ملکونو نه مالونه راځي کنټینر یې خالي کېږي او دا نور پوی به پور موټرې دي غټې دغه یې هلته بیا د ولسوالیو ته رسوي ټیک زبردست ښه جي امداد کې لکه هېڅ چا سره نه ده کړې نه ملکي خلکو سره کړې ده نه خارجیانو سره کړې ده که هغه د قطر والا که سعودي والا که پاکستان که هند که تاجکستان ده که ایران او ازبکستان پرون راورسوله لکه سره چا نه ده کړې دغه انشاءالله تر اوسه پورې حالات 100% کنټرول روان دي خو صرف دا ده چې هغه خلکو کوم شی ټیک مننه مو کوم ستاسو اواز کټ کېږي خو ډېره مننه ډېره شکریا مو ادا کوم چې ماته مو وخت راکړ ډېره مننه عزتمن اوسئ شبیل الله ډېره مهرباني ستاسو هم ډېره مننه تhank you جزاک الله مهرباني عزتمن قدرمنو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې مونږ تفصیلي انټرویو کړه زمونږ خواهش هم دا و چې یاره مونږ وی چې مونږ په شروع کې مونږ دا پروګرام ریکارډ کړی وی خو بدقسمتي دا وه چې یاره یو خو هلته صورتحال داسې و چې څه قسمه دغه نه جوړېده هر سړی مصروف و هر سړی په منډه باندې و خو بیا هم د داود ورو ډېره مننه کوم ماشاءالله دوی هم ډېره زیاته قرباني ورکړې ده د دې پروګرام ما کتلی و ډېر صحیح وړي دي دا وخت د امتحان او د ازمیښت وخت دی خو ماشاءالله د کابل افغانستان حکومت هم ډېره لویه خواري کړې ده بیا د پاکستان حکومت هم د خصوصي طور باندې د KPK حکومت ډېر لوی څه لېږلي دي قطر هندوستان او ازبکستان څنګه چې دوی یاد کړه ایران هغوی هم ډېر لوی کوآپریشن کړی دی الله دې وکړي چې پښتنو باندې خدای پاک ډېر لوی خصوصي رحم او کرم دی الله پاک په پښتنو باندې وکړي او خدای پاک دې زموږ نه دا مشکلات او دا امتحانات ختم کړي خپل کور بشپړ الله ته ورکړي اجازه ته ګورې همدم ټي وي د الله په امان